پنځمه سپاره دویم نمبر رکوع سوره نساء پنځم نمبر رکوع. پنځمه سپاره دویم رکوع سوره نساء پنځم رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم. یرید الله خوخوی لیبین لکم چې دا بیان کې تاسو ته احکام د شریعت ویهدیکم تاسو ته لارې وښیي سنن الذین طریقې دا و خلق من قبلکم چې تاسو نه مخکې ویتوب علیکم او تاسو توبه قبول کی والله علیم حکیم الله علم حکمت والے والله یرید ان یتوب علیکم الله دا اراده فرمای چې تاسو باندې خپل رحمت فرمای ویرید الذین اراده لري خلق یتبعون الشهوات څوک چې خپل خواهشات او تابعداري کوي ان تمیل میلا عظیما چې تاسو خسخا کول سره پلویس خا کولو سره تاسو خا کی به لارې کې دو سره یرید الله دا خوخی ان یخفف عنکم چې دای لري کې لستاسو نه دستاسو گناهونه یا احکام کم کی خلق الانسان ضعیفا دی الجاده چې انسان کمزور پیدا کړل شوی دی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تاکلوا اموالکم تاسو مخری مالون خپل بینکم خپل مس کې بالباطل پناه حق الا مگر ان تكون تجارتا مگر کوي چیرته تجارت سودا ان تراد منکم دستاسو پر ځامن سره ولا تقتلوا انفسکم مخبل ځانونه قتل کوي ان الله کان بكم رحیما بشک الله پتا سو مهربان دی ومن يفعل ذلك او سوکم چې دا کارو کی عدوانا د دشمنی د جهته و ظلما او زیاتو بل جدا فسوف نصلیه نارا زرد چې مونږ بیا راکاږو اورته وکان ذلك على الله يسيرا الله ته دا ډیر آسان دی ان تجتنبوا كبائر کچیرته تاسو ځان وساتئ د لوی ګناهونو نه ما هغه ګناهونه تنهون عنه سنه چې تاسو ته منع شوی ده ونکفر عنکم سیئاتکم مونږ بس تاسو نه د تاسو ګناهونه لرې کو وندخلکم مدخلا کریما او تاسو به عزت والزګي ددنکو ولا تتمنوا ما فضل الله به او تاسو هغه آرزو مکوئ چې الله فضل کړی بي په دې مال سره بعضکم بعض تاسو باندې علی بعض لبعضنا للرجال نصیب سړو لره حصه مما غسن اکتسبو چې دوی وګټي وللنساء یاخذ نصیب حصه مما اکتسبنا هغه چې دوی څه کمایوي واسال الله من فضله الله نه د فضل غواړي ان الله کان بكل شیء علیما بشک الله په هر شی باندې علم لري ولکل جعلنا موالیا او مونږ هر چا دی پاره ولا ګرځول د مال مستحق مما غسنا ترک الوالدان چې پرېږدي مور او پلار والاقربون خپل خلان والذین اغه خلق عقدت ايمانکم چې تاسو د دوی حلف برداری کړی وي فآتوهم نصیبهم تاسو دوی ته نصیبهم د دوی حصه ورکوي ان الله على كل شيء شهید بشک الله په هر یو شیز گواه یعنی هر یو شیز الله تر مخه دی.